وسلموا تسلیما. د الله رب العزت د بابرکت او مقدس کلامنا چې دای بابرک الله فرمایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا غینا د یو آیات وړو کې آیات په باره کې سلاند شانت خبرې نن کو. الله رب العزت په خپل کلام پاک کې یو آیات را نازل کړی دی چې بالکل د صورت په دې تندی او د دې په دې نخا او د دې د جدا کېدلو د پاره د بلنا هغه کې بالکل د منځ کې لیکل شوی او نازل شوی. آیات مبارکه دی بسم الله الرحمن الرحیم. دا آیات مبارکه الله رب العزت خپل کلام پاک کی ذکر کړی دی او بار بار ذکر کړی. هر صورت چې ته شروع کې ما سوا د یو نه هغه په شروع کې هله کوئی بسم الله الرحمن الرحیم. دا رنگ زمنګ استاد خپل محبوب صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکو کې دا بسم الله په اړه فرمایلی. عزتمندو د بسم الله د فضیلت لپاره دا دومره خبره بس کافی ده چې الله رب العزت په قرآن پاک کې په کثرت سره ذکر کړي، بار بار ذکر کړي. هر صورت چې ته شروع کې نو موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا تاسو ګوره د بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل امر ذی بال، ہر ذی وقار کار، حلال کار، ذی وقار کار، پرمغز کار، مزیدار خکار چې داغی ته ابتدا کې لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم او دا هغه ابتدا د بسم الله سره ونکړي نو فهو ابصر، دا چې دی دا بی برکت دی. فهو اقطع، دا کټلی شوی دی گویا د دې لکې نشته، دا کټ دی، مطلب دا دی چې بی برکت به دغه کار. کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو ابصر. اوس عزتمندو تاسو وګورئ صدا پاک 2000 کارتا الله رب العزت په خپل کلام پاک کې خپل اسم ذات راوړي، یو دا ذاتی نومي او یو ته دا خسړې دی او دا بلانکی دی، دا ډیلری دی، دا صفاتی نومونه، خو یو ذاتی نومي. نو دا الله رب العزت د نوم مبارک د اسم مبارک کلمه د جلال د الله رب العزت چې رامون کی وایو الله، نو صدا پاسا 2209 زیاده پیری دا الله رب العزت په کلام کې بار بار دغه نوم مبارک ذکر کړي. او حدیث کې راځي وی ترسو چې پازمکه باندې الله الله ویلو علی تر هغه به قیامت الله نه راځي. نو پدغه بسم الله کې لومبنه کلمه د جلال د الله رب العزت ته چې تبکی څنګه ور داخل شي نو بسم الله پنوم د الله، الله پنوم د الله. بیا ته وګوره د الله په صفاتو کې نورم جامع صفات والا نمونه دي، خو خاص کر دوه نمونه ډیر جامع دي. هغه یو رحمان دی او یو رحیم دی. هغه په دې بسم الله کې دواړه دي په طریقې د اتم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره، په برکت د نوم د الله رب العزت سره. مختلفو دغه سره کې چې به حدا
مهربان او نهایت رحم کوونکی دی، بے حد مهربان. صيغه د مبالغه د علما به ګویږي سم ډیره معنا پکې پراته ده، سم بے حد مهربان او نهایت رحم کوونکی. بعض علما فرمای جامع الدنیا والآخرة، دا را جمع کوونکی دی د دنیا ټول خیرونو او د آخرت لا. بسم الله الرحمن. بعض علما فرمای یو د رحمان دی نوم کې دومره جامعیت دی، دومره هر څه پکې پراته دي، گویا په دې یو ټکي کې دا پراته دي چې اے بسم الله الرحمن الرحیم، شروع په نوم د الله رب العزت سره، په برکت د نوم د الله رب العزت سره، چې په دنیا کې په کافر او مسلمان په هر چا باندې چې دی نهایت مهربانه دی، بے حد مهربانه دی. او الرحیم چې په آخرت کې خاص په مؤمن بنده باندې رحم کوونکی دی. آخرت کې صرف د مؤمن سره رحمت خاص دی، کافر باندې بیا رحمت نه کوي. آخرت الله دې د ایمان سره مدد. جامع کلمه ده بسم الله الرحمن الرحیم. د دې وجه چې احادیث وګوري نو مختلفې دعاګانې ورسره ټچ وي، خو چې د کور نه راوځي نو هم بسم الله سر کې، که یو کار شروع کې هم بسم الله. بلکې استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ضروری خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، اغیبا خودی کاته کې دومره یعنی هغه د سنت په کاته کې ډیر کلکو یو سنت چې طالب په خپل خو به اصل نه پرې هو په مدرسه کې بچا دا حدیثو نه معمولی خلاف سيو حرکت شو یا به یو سنت ادا نشو او بیا به د مفتی صاحب حال بدل. نو مفتی صاحب په واقعدا چې هلکانو د سور کول یا به د اغستو نو دا غي امتحان به اغستو چې د سور کوي تور چې د بسم الله وی کوونه او هغه به فرمایل چې بای علم چیرې دا خو چې دې کتابونو کې بلا دي مدارسو کې یو څه بل څه، دا علم چې عملی بدن کې راشي د ژوند کې راشي او د ژوند ته دا اوخ کاری په ژوند باندې نو دا اصل علم دی، دغه اثر دی، دغه برکت دی. نو هغه به کته چې پیدا دی بسم الله وی کنه سخت به غوسه کی. نو دا دی وجه چې د چانه څه اخلي چاله څه ورکه یو زیتا داخلیږي یو زینا وزي قدم اخلي نو بسم الله الرحمن. علامہ علوسی رحمه الله، علامہ علوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې لیکي چې په بغداد کې به یو کس وغنه په ناشنا عجایبات او کرامات صادرې ده. ناشنا نو چاته یو راست تاسو کو چې صاحبہ لوی خلک خډیر دي، بغداد خو د علم مرکز، لوی خلک خډیر دي، لوی خلک چې خوستانه کرامات صادریږي او ستانه خلک ستا عجایبات دا څه وجه ده تا داسې څه کار کړی هغه ورته وایي دا د بسم الله برکت دی، دا د بسم الله الرحمن الرحیم برکت. دکه شان ته چې وګورې نو په ما درته ووایي چې بعض علما وایي جامع الدنیا والآخرة، نو بای دا غنوم دا الله رب العزت دا ناشنا. ابو الحسن فرقانی رحمه الله یو پیارا دا بادشاہی وقت په دربار کې لګیا وی کلمه د جلال د الله چې یو پر الله وی نو دا سکیږي الله وی دا سکیږي الله وی دا سکی. نو بو علی سینا ډېر لوی سړی دې وو کالو په عمر کې حافظ قرآن، خو ماس کې فلسفیونو فلسفران دا اکثر چې دی کله نا کله ګډوډ شي عقل پسې صرف دي دې ماس کې خطا شوی، خو بیان په خپل وای چې ما ته یو سخت راشي صحرا ته وزم او 2 رکعات نفل وکم الله نه وغواړم الله مې هغه خبره په زړه کې راواچي. خیر منځ کې بیا
لږ داسې عقل پرسته ونو کیسې لږه ګډه وډه شوه اخره کې بیا توبه یې نو دا او دومره تیز و د نظر حد هم دومره تیز و تاریخ لیکلی دی چې یو پیره داسې کلې هغه چې کوم د دیوال کې تو یو د هغې هغه خاص ځایونه یې د څوکیدارۍ وغیره یې داسې ختلي و د باچا نو د کلې والا ته وایي چې یو قافله را روانه ده او د قافلې والا سره چې دی نو دا اوښان چې کوم دي د هغې د پاسه څه خواږه دي او نو نظر یې دومره تیز و هغه کلې والا ته قافله نه ښکارېدله او دې ورته قافله ده او هغې سره په بارونو کې چې کوم دي د هغې د پاسه څه خواږه پراته هر بس قافله بیا راورسېده څه موده پس راورسېده صحرا کې را روان او موده تېره شوه چې راورسېده راځي نو دوی ورته تپوس وکړو تا سره بارونو کې څه خواږه وو ورته یا د بار د پاسه خواږه څه لانکې شي نو ابوعلي سینا ته وایي چې تا د څه نه معلومه کړه ټیک ته موږ خو زه قافله نه ورته وایي ما د قافلې د دې د پاسه د اوښانو د پاسه مچۍ ګرځېدې یعنې دې ته قافله نه ښکارېده دومره خدای پاک تیز نظر ورکړو دکه شان عقل هم خدای تیز ورکړو نو ابوالحسن خرقانی رحمه الله ته وایي خو هغه بزرگانی گفت الله بود گرچه از خلقوم عبد الله بود مولای روم رحمه الله هغه ته وایي د خلکو مخکې وایي یو د الله نوم و دا چې لوی خلک شي نو خامخایي کله ناکله داسې شي هغه زړه کې د غم راشي یو نوم یاد یو ټکی او دومره ډېر په ځای لګیای چې دادی پکې او دادی پکې او دادی پکې نو هغه ورته وایي ابوالحسن خرقانی صاحب خو بزرګان دا بصیرت خلک ورته وایي چپ شخر نه باچای وخت مخکې ورته مشهور سړی نو اوس لږ ساعت چې تېر شو نو اوس هغه خپلو خبرو کې مجبوره شو بیا یې فضایل شروع کړه د توجه نه کول چې ده ته داسې وکتو نو په ده باندې خولې راماتې وې رنګونه به ورته چې دا پته څه وشو هغه ورته وایي ښه دی راته بادشاه مخکې وي وزیران ناست دي لوی سړی یم نو عزت ته د نقصان ورسېدو یا وایي د هغې د وجې دا خولې وایي د یو خر لفظ کې دومره زور و چې په تا یې خولې راوستې نو ته ووایې چې کلمه د جلال د الله کې به څومره زور نو بسم الله کې په سر کې الله دی سر کې الله دی حدیث کې راځي یو پیرا بنده وی الله درې پیرې وی ولی بنده ما دا توی دا جامع کلمه ده بسم الله دا به بزرگانو به طور عملیات ویله باقی امام ابو یوسف رحمه الله یو پیرا خاریه ته وته نو خاریه کې خلکو ته مختلف مسائل ته پوښتنه کول یو سبل سار ټیم نو بیا دنیم څه تاسو نه کولو دلته تاسو کوی تاسو اوسه پورې سکول سارا سم سکول نو بغداد ولودي جی سارا ته موږ صرف د بسم الله وظیفه کوله بسم الله الرحمن الرحیم هغه ورته دا داسې جامع کلمه ده چې د بل څه ویلو گنجائش نشته چې تاسو ته وکړي د بل څه ویلو گنجائش نشته بسم الله الرحمن آسانه کلمه تاسو پیژنئ معروف شخصیت علمی شخصیت د دلته نه چې څوک اوچت شو مدینه یونیورسټي او عرب یې ټول ټاک او دالته نه اوچت شو جامع ازهر یې ټاک شیخ حسن جان شهید رحمه الله تعالی رحمت الله هغه مشهور او معروف وظیفه وي چې په کوم ځای دې درد وي وایي کلک یقین ساته وایي په هغه ځای باندې صرف لاس کېږدو وپېرې بسم الله ووایه وایي خدای پاک به یې درد ټیک ټاک مطلب دا دی چې دا به بزرگانو به طور وظیفه ویله جامع کلمه ده موږ سره قدر زر زرگر شناست قدر جوهر تاسو دا الله کلمه چې ده کلمه د جلال د الله رب العزت صرف چې په یو علامه بیضاوي رحمه الله پس د وفات نه چا په خوب کې ورته خدای سره څه معامله وکړه وی خدای مې صرف په دې بخښنه وکړله په دې کې د علماو بحث دا د علماو ځان نه چې دا کلمه د الله چې ده نو دا څه نه جوړ شوې ده او که نه ده جوړه شوې وغیره دا ځان له یو کیسه
خو ما وی چې نه دا هم دکه شان د څنګه چې ذات د الله رب العزت دی نو دکه شان د الله دا نوم نه د څه نه جوړ شوی دی او نه د نسي الله مې په دې باندې چې بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر کبیر کې علامه رازی رحمه الله دکه شان امام واقدی رحمه الله فتوح الشام کی تاریخ کې لیکلی و یو پیرا د اخره کلی روم چې کوم د عمر رضی الله تعالی عنہ سره چې دینو جګړه او بس بیا قسطنطنیه موجوده چې کوم استنبول ترکی وغیرہ دي ته وردن نه کو دغه ته سپر طاقت ولا ټول ما آسان خبر نو د جنگ په دوران کې د عمر رضی الله تعالی عنہ له خطر ولېګو چې سه په سر کې می شدید درد پسر می شدید درد وي خو کېږي نه ها نو هغه ولا یو ټوپه ورولېږي هرغلی روم به چې ټوپه واچول سر به ټیک شو ټوپه به لري کړه سر باندې به بیا درد راغی تاسو نشنه خبر ټوپه کولو کړه چې وی کتل نو پاره کې په یو سیز باندې لیکل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم علامه امداد الله مهاجر مکی رحمه الله بارک راضی کوم چې د علماء دیوبند لوی پیرو بلکې علماء دیوبند څخه چې دواړه جانب پیر مني او لوی شخصیت مني یو طرف هم بل طرف هم نو هغه بارکی لیکلی شوی دی چې هغه به یو خپل یو مرید وایي چې زبران څه مسله باندې دو مال څه کاغذ راکړه چې دا وره بس مسله به حل شي ما بعد واقعي یو بیره ما ترې دا کاغذ کولو د دې کې دي څه وایي چې کولو مې که یو بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی دا هم کلمه نه ده د قرآن ما درته وی د دې دومره فضیلت بس چې قرآن کې الله بار بار ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحیم نو د دې وجه کوشش دا پکار دی الله رب العزت مونږ ته چې سره لېږلي دي مونږ بعضې څیزونه چې دي هغه معمولي وګڼو د هغه معمولي د وجې چې دی نو مونږ ته نقصانات ملاویږي او فایده چې دی نو په هېڅ نو دا از دغه خبرو روپې وړه ده خو په ټول درانه ده دا د الله رب العزت نوم مبارک ته ما درته وی په سر کې اے برتر از خیال و قیاس و ګمان و وهم هغه ذات چې هغه د قیاس و ګمان و د وهم نه اعلی دی اوچت دی وظهر چې گفت اند و شنیدیم و خواندی مړه اخره کې بس فیصله پدې کوي چې دا ټول صفې مې ختم کړې کتابونه مې ختم کړو ارسه مې ختم کړو عمر ختم شو دفتر تمام گشت و بفایا رسید عمر ما هم چنان در اول وسپتو مانده چې څومره فضایل بیان شي خود الله رب العزت د نوم د دغه فضیلت نه ختمي او دا پکې یو نوم د الله رب العزت دا د الله ذاتی نوم دی بیا ما درته رحمان دی بیا رحیم علماء لیکلي مفسرین بعضی وایي لکه استاد محترم صاحب هم دا رایه وه چې د عیسی علیه السلام نه پس شوي بعضې مفسرین وایي چې نه دا په زمانه کې شوي دي مشهوره خبره ده حضرت شیخ رحمه الله په فضایل اعمال کې نقل کړی چې اسه مشهور ابو عیسی علیه السلام پسې ده خو بعضې وایي چې دا د هغو امتیانو کې رسو چې یو کسو د عیسی علیه السلام په دین باندې او هغه چې مړ کېده نو خپل کور والا ته وایي چې ته حامله یې ما په ژوند چېرته سړیتوب کار نه دی کړی خو چې کله زه وفات شم او که زما بچی پیدا شي نو دی به د دین سبق ته کښېني وای پلار ته الله عذاب ورکو خو چې څنګه بچی وي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو الله رب العزت او فرمایل چې مال حیا راځي چې د کم بنده زوی دی د ځمکې په سر بسم الله وای او زه دې او هغه دې وای چې الله رحمان او رحیم دی زه دې ولا پلار له عذاب ورکو عزتمندو دا ډېر زورور کلام زبردست کلام دی حکم ورسره زندگی وتړله یوه نقطه یو ټکي
دا چې دا اعلی دی. حضرت شاه رحمه الله لیکلی، امام شاه ولی الله رحمه وی د الله د صفاتو اسماء صفاتو د یو نوم دومره پاور دی چې دا په کاغذ ولیکلی شي. دا چې کله د ځمکې لذي وي د دنیا ټوله په صفاتو د الله د نومونو په دغه باندې روانه ده. که چېرته د ځمکې له دا کاغذ دی او الله ته دا اثر اوچت نه کړو، دا ځمکه به چې یو نوم د الله رب العزت صفت ولیکلی شي ځمکې له لاړه او الله ته اثر نه اوچت کړي، د دې دومره پاور دی چې د دې یو نوم د ولې به دا ټوله ځمکه اسمان دړې ونی شي، ختم شي. خو چې کله ځمکې له دې الله ته اثر اوچت کړي، نو دا بسم الله الرحمن الرحیم الله دې راته توفیق راکړي. پکار ده چې مونږ وایو د کار ابتدا کې وایي بسم الله الرحمن. حدیث کې راځي یو کس اودس چرندام کوي د بسم الله وي نو دومره ثواب ملاویږي لکه چې ټول بدن یې وینځي. دکه شان بیبي ته نږدې کېږي وایي چې کوم بسم الله دې وي د جامو کلاول نمک کی نو چې کم بچی پیدا شو د هغه په هر حساب باندې تعالی الله نیکی درکړي. دکه شان کور ته دننه کېږي بسم الله وایا، د کور نه راوځي بسم الله وایا، چاله سور کوي بسم الله وایا، د چانه سره اخلي بسم الله وایا، پیدا راچوي وباسي جامع اچوي جامع وباسي. دکه شان چې نور څومره حلال کارونه په ناجایز او حرام نه حلال کارونه چې څومره دي ته ابتدا کې نو بس وایه بسم الله الرحمن الرحیم وایه. الله دې توفیق راکړي.